محترمو چونکه انبیاء کرام د انسانانو د هدایت لپاره راځي او دا د الله رب العزت د طرفنا د الله قاصدان او نائبین وي دیو جناب په ظاهر باندې خو موتا د انسانان ښکاری موتا د نور انسانانو په شان د ښکاری لیکن الله رب العزت حضرات انبیاء کرام ته د فرق لپاره بعض داسې خصوصي صفات ورکړي دي چې په هغه سره د عام انسان او د یو پیغمبر او د نبی په منځ کې امتیاز او فرق راځي دغه خصوصي صفاتونه دغه خصوصي اوصاف دا چې کوم دینو مختلف وي لکه مثلا د عصمت د حضرات انبیاء کرامو چې حضرات انبیاء کرام په دې صفت کې خاص دي چې هغوی د هر قسمه صغیره او کبیره د وړو کې ګناه نه او د لوی ګناه نه قصدن وي او کا سهون په هر سره وي نبوت میلاویدو مخکهم او د نبوت نورستهم دا چې کوم دی الله محفوظ ساتلی دي دیو جنا حضرات انبیاء کرام دا بالکل هغه چې کوم نه ګناه نه کوي محترم دا ډېر صفات دي چې په هغه سره د عام انسانانو او د حضرات انبیاء کرامو د دې په منځ کې فرق راځي په دې کې بعض څه داسې دي چې هغه ته معجزات ویل کېږي د فرق لپاره الله رب العزت حضرات انبیاء کرامو ته معجزات ورکړي معجزه څه ته ویل کېږي معجزه ویل کېږي عاجز کرنے والی یعنی داسې صفت چې په هغه سره نور انسانان عاجز شي او دا هغه مثل او دا هغه پشان د یو بل کس هغه کوم نشي کولای دا هغه مثل نشي راوړي دې ته ویل کېږي معجزه صرف د حضرات انبیاء کرام سره خاص وي چې د انبیاء کرام نه علاوه بل څوک د پشان د کار هغه خرق عادت کار نشي کولای معجزه ویل کېږي یو خرق عادت کار کول یو ناشنا کار کول داسې کار کول چې عام طور هغه کار نه کېږي د عام عادت یو خلاف کار ته ویل کېږي خرق عادت کار دغه خرق عادت کار چې دا کله د حضرات انبیاء کرام او خلاص باندې ظاهر شي دې ته ویل کېږي معجزه مخکنو تمام انبیاء کرام ته الله رب عزت خاص صفاتونه خاص دلایل او خاص معجزات ورکړي وو محترم النسوارا د هغه علماء لیکلي دي چې د قدیم زمانه ټول معجزات دا تقریبا 67 دي یعنی مخکې چې څومره انبیاء کرام تیر شوي دي مخکنی زمانه کې څومره معجزات دي د نسوارا او د علماء مطابق دا غي تعداد 67 دي او د حضرت عیسی علیه السلام معجزات دای لیکلي دي چې د ولادت نواله تر د وفات پورې د عیسی علیه السلام تمام معجزې د 27 دي او دغه رنګي دا هغه معجزات او دغه رنګي دا هغه واقعات چې کوم يهود او نصارا لیکلي دي دوی تعداد خود لیکلي دي لیکن په دې تعداد کې د هغوی سره په دې باندې څه دلیل نشته نور سره سند شته نه د رواتو چې کوم دي حالات ورته معلوم دي نور سره تسلسل شته دا واقعات چا نقل کړی دي کم واقعات دي د پوره تفصيلات دي ته معلوم لیکن زموږ محترم دې په مقابله کې زموږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه د معجزات څخه میراث شوی دی باره کې امام بهقی رحمه الله او امام ابو نعیم رحمه الله هغه لیکلي دي وای د نبی علیه السلام د معجزات تعداد دا چې کوم دي 1000 دي وګوره صرف د نبی علیه السلام معجزات د مخکینو تمام انبیاء کرام د معجزات زیات دي امام نبوی رحمه الله چې دا د مسلم شریف یو عظیم شان شارح دی هغه لیکي د نبی علیه السلام د معجزات تعداد د 1200 دی او عند البعض د بعض علماء په نسبت دي د نبی علیه السلام د معجزات تعداد د کوم د 3000 تر رسیدلی دي په دې باندې باقاعده علماء کرام مستقل کتابونه لیکلي دي د نبی علیه السلام تمام معجزات دایو کې په صحیح روایتونو سره په صحیح سندونو سره پوره په تحقیق سره کوم دي نو د ټول واقعات محفوظ کړي دي لیکلي دي
دی باندې یو مستقل کتاب امام بیهقی رحمه الله لیکلی دی دلائل النبوه. دغه رنګ امام ابو نعیم رحمه الله هغه هم مستقل کتاب لیکلی دی. او د امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی خصائص کبرا. او په هغه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د معجزات او واقعات نقل کړي دي. 1000 واقعات، 1000 تعداد د معجزات دا چې کوم دی نو علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله خپل دې مستقل کتاب کې جمع کړي دي. زما محترمو د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات ډېر زیات دي، لیکن د وخت مناسبت سره او په کمی سره زسر پشمار یو څو چې کوم دی په تور نمونه تاسو خدمت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو څو معجزات پیش کوم. د ټول اول د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات دینه مخکې دا خبر یاد ساتل پکار دي. مخکینی څومره انبیاء کرام ته چې کوم معجزات میلاو شوي وو د دغه معجزات تعلق د هغه انبیاء کرام د زمانه سره وو چې کله هغه انبیاء کرام ژوندۍ وو د هغه معجزې په دنیا کې ژوندۍ دي، او کله چې هغه حضرات هغه انبیاء کرام د دنیا نه رخصت شول نو د هغه معجزې په دې سره ختم شوې. بیا د الله قانون او د الله چې کوم دینو عظیم شان لوی او مهرباني ته وګوره چې په کوم دور کې د کوم څه ډېر زیات زور او چرچوي دا هغه وخت نبی ته د هغه په مناسبت سره معجزه ورکړي چې خلق د دغه معجزې د دغه پیغمبر د دغه معجزې په مثل دراوړو نه چې کوم دینو عاجز شي او خلق اومني چې او واقعي دا د الله تعالی نائب او قاصد دی. حضرت محمد ادریس کاندلی رحمه الله لیکلی دی د معجزې مثال داسې وي لکه دلته کې یو بادشاہ، یو امیر، یو لوی شخصیت دا چې کوم خپل نائب جوړ کړي، چاله خپل نائب جوړ کړي، نو اوس د دغه نائب جوړولو لپاره هغه ته خاص امتیازات هم ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې او دا د پلانکی سړي دغه چې کوم نائب او قاصد دی. د قشان د چې انبیاء کرام د الله تعالی قاصدین او نائبین دي، د دې وجه نه الله رب دغه انبیاء کرام ته خاص صفات او معجزات او دلایل ورکړي دي. د حضرت موسی علیه السلام په دور کې د سحر ډېر زیات چې کوم دی چرچا وا. الله رب عزت موسی علیه السلام ته معجزه هم داسې ورکړه چې دا د سحر هغه جادو هغه ټول دغه ټول پیراويستو او تر دې پورې چې خپل هغه ساحرین هغه په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل او هغه مسلمانان شول. موسی علیه السلام ته معجزه هغه کوم نه یو دا ورکړل شو چې دا هغه سره همسا وا، هغه همسا هغه چې کوم نه گزار کړل په دې باندې هغه کوم نه یو لوی اجدها داغه نه جوړ شو. قرآن مجید کې نقل کېږي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. دا یو معجزه وا چې کله به هغه کوم گزار کړل یو لوی اجدها به داغه نه جوړ شول. مشهور واقعه ده تاسو بار بار اوریدلې ده موسی علیه السلام او د فرعون هغه کوم مقابله وشول. فرعون د مقابله لپاره د کلنا د علاقې د ټول دنیا نه کوم لولي ساحرین راجم کړی دي چې داغه تعداد علما مختلف لیکل دي. ډېر لوی تعداد کې هغه کوم ساحرین راغلي وو او مقابله شروع شول. ساحرین چې کوم یو لاټه گزار کړل، یو به رسې گزارلا، داغه نه اجدها جوړېدل. کله موسی علیه السلام نمبر راغی، موسی علیه السلام خپل همسا هغه کوم گزار کړل، داغه هغه سحر وو. موسی علیه السلام هغه کوم معجزه کله هغه گزار کړل ټول سحر هغه ټول اجدها باندې ولا یو نه کړل. دیو جن چې کله هغه ساحران ته پته لګیدل چې زموږ سحر د موسی علیه السلام په مقابله کې مغلوب شو، موسی علیه السلام معجزه غالب شولا، هغه ټول خلق چې کوم نه په سجده کې پروتل ایمان راوړل. زموږ معجزه الله رب موسی علیه السلام ته ورکړو. کله به خپل لاس دا به راوړو په طرف کې وکړو خورو دا به رويستلو دغه به چمک وته دغه برنا وتعالى وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من
من غیر سوء. دا چې کوم د قرآن مجید کې دغه دوه معجزات د تفسیر ورپسې ذکر شوی دا، بل ځکه الله عزت د دوه معجزو مبارک فرمایي فذلک برهانان من ربک، دا دوه چې کوم استاد د رب دلایل دي، استاد د رب طرف نه تاسو چې کوم دا دلایل ملو شوی دي، دا د موسی علیه السلام معجزه. لیکن چې کله موسی علیه السلام په دنیا کې ژوند دي معجزو کار کوو، چې کله دنیا نه حضرت موسی علیه السلام رخصت شو، دا هغه معجزه هم دا غسر رخصت شو. د مخکینو انبیاء کرام معجزه دا هغه وخت سره خاص دي، دا هغه انبیاء کرام سره خاص دي. حضرت عیسی علیه السلام معجزه قرآن مجید بیانای، مخکې روز کوم ترجمه کوم دلته ویلا د حضرت عیسی علیه السلام یو معجزه دا و چې کله به داسې د کټینا یو مرغه به جوړ کړلا وتنفخ فيه، یا باغې کې پکې وو هغه چې کوم مرغه جوړ شول باذن الله عزت فرمایي زما په اجازه او زما په اجازه او حکم سره به داغه مرغه چې جوړ شول والله تعالی. دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه و. د غزي کې بل معجزه هغه کوم نه ذکر کیږي و اذ تخرج الموتى، کله چې بتا مړي چې کوم نه ژوند کول. عیسی علیه السلام معجزه دا و د الله په حکم سره، د الله په اذن او د الله په اجازه سره و مړي چې کوم نه هغه ژوند کول. دا د عیسی علیه السلام معجزه. بل معجزه د عیسی علیه السلام ذکر کیږي کوم سړي چې بالکل مادرزاد انداو، ماد پیدایشي حضرت عیسی علیه السلام په هغه باندې کوم دین لاس راکاغو. عیسی علیه السلام په هغه د کوم دین د الله په حکم او د الله په اجازه سره کوم دین شفا ورکړه، روغ وشو سره. دغه رنګ هغه کس چې بچا باندې بعد برګي بیماری و، عیسی علیه السلام په هغه باندې لاس راکاغو، په دې سره هغه کوم دین روغ وشو. مخکې به د ایمان دعوت ورکو، دا غن رسول به الله په حکم سره هغه د کوم دین شفا میراوي. دیو جن حضرت عیسی علیه السلام ته مسیح بن ویل کیږي. مسیح په دې معنا سره مختلف توجیهات علماء ذکر کړي، خو یو په دا معنی لیکل دا چې دا غدا په بیمار باندې لاس راکاغو، د دې وجنه بیمار به کله مسک هغه والا صحت ورکړي، شفا به ورکړه. دیو جن هغه د کوم مسیح ویل کیږي. او دې مقابله کې یو بل هغه کوم د درست زمانه قادیانی دجال کذاب، هغه هم ځان د لپاره د مسیح دغه لقب استعمال کړی دی، لیکن دغه دجال کذاب او دغه مکار دروغجن سړي لپاره د مسیح لفظ استعمالول دا په دغه معنا باندې نه دی، بلکې دا هغه لپاره په یو بل معنا باندې دی چې هغه ته ممسوح العين ویل کېږي. هغه کس چې دا سترګه چپای وي، سترګه چې ګنده دله اهموار وي، دا سترګه دای چې ګنده خراب وه، د دې وجنه هغه د کوم نه ممسوح العين ویل کیږي. زما محترم، لیکن چې کله عیسی علیه السلام دنیا کې وو، دا هغه معجزه هغه کوم نه دنیا کې وي. کله چې عیسی علیه السلام دنیا نه رخصت شو، دا هغه معجزه ورسره رخصت شو. دغه شان دي نور انبیاء کرام، لیکن د نبی علیه السلام معجزه داسې معجزه ده. نبی علیه السلام ته الله یو معجزه ورکړی ده، هغه معجزه د نبی علیه السلام په ژوندانه باندې یا د نبی علیه السلام د وفات وروسته نن هم هغه معجزه هغه کوم زنده ده، نن هم بیا تر د قیامت د ورځې پورې دغه معجزه د کوم ژوندۍ وي، تر دې پورې چې په جنت کې هم هغه کوم اعلان دی. قرآن مجید کې الله رب العزت دغه کافرانو لا دغه مشرکین لا یو چیلنج ورکړی دی. قرآن مجید د نبی علیه السلام یو معجزه ده، داسې معجزه ده، داسې کتاب، داسې قرآن د دین په مثل باندې هغه کوم ټول دنیا هغه د دې په مثل دراوړو نه عاجزه ده. معجزه هغه سست ویل کېږي چې خلق عاجزه کی، چې څوک هغه شان د کار نشي کولای. د دې قرآن مجید مقابله شوی دی، لیکن چا هم د دې مقابله نه کړی، چا هم د دې په مثل باندې هغه کوم آیتونه نه جوړ کړي، د دې په مثل یو سورۃ هم هغه کوم نه جوړ کړي. قرآن مجید درې چیلنجونه ورکړي دي. یو چیلنج ورکړي دی تاسو د قرآن په شان د کې قرآن راوړئ، لیکن تمام دنیا چې هغه فصیح بلیغ دنیا وا عرب هغه کوم نه په فصاحت بلاغت کې دا کوم نه مشهور وو، دیو جن با عرب ته عرب ویل کېدل، لیکن دا غینه علاوه چې دا نور څومره خلق دي هغه ته عجم ویل کېږي. عجم ته په معنا د ګونګ سره راځي، وایي چې دا غیر کوم چې د عربو نه علاوه دي، د عربو په مقابله کې کوم نه بالکل ګونګ دي.
لیکن هغه عرب هغه هم چې کوم د قرآن په شان کې قرآن رانهولو مقابله وکړلې کوششونه وکړل پوره کال د دې لپاره کېناستل محنتونه وکړل لیکن هغه چې کله بهر ووتل چې کله به د خپل هغه کتاب موازنات د قرآن سره وکړل د قرآن چې دوه آیتونه به واورېدل بس خپل ټول چې کوم د کال هغه محنت به وشله او گزار به په دې قرآن مقابله شو کله چې دغه قرآن په مثل دراوړو نه د خلق عاجز شولا قرآن مجید یو دیم چیلنج ورکو زه تاسو ته پورا قرآن هغه چې کوم دی نشه راوړی بیا چې کوم دی تاسو د دې قرآن نه صرف لس سورتونه د دې په شان دي راوړی ځان له انتخاب د لس سورتونو وکړئ تاسو خو خلا واړه سورتونه راغون کېزا لیکن لس سورتونه راواخلئ دا غي په مثل چې کوم دی د دې قرآن په شان دي راوړی لیکن تمام دنیا د دې هم هغه کوم دی عاجز راغلی بیا چې کله دنیا دغه عرب او مشرکین دغه خلقو تر نن تاریخ پورې تر د قیامت ورځې پورې تمام مشرکین ته دغه چیلنج دی او هغه چې کله لس آیتونه هم لس سورته هم د قرآن په شان ذکر راوړل قرآن مجید یو بل چې کوم چیلنج دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله کچر تاسو دا قرآن هغه په شک کې او تاسو چې کوم دی په مثل هغه چې کوم چیلنج دلته درته ملاویږي تاسو دا د الله کتاب نه دی دا د الله تعالی وحی نه ده تاسو د قرآن مجید باره کې شک شوبه کوئ زه تکړه شي یو سورۃ د قرآن په شان دي راوړی یو سورۃ د سورۃ یو سورۃ راوړی سورۃ کم سورۃ الله مطلق نه لري بس چې تاسو خو خدا د سورۃ د ټول نه وړو کې هغه چې کم سے کم 3 آیتونه وي دومره مقدار دی سورۃ ګویا چې قرآن مجید چیلنج ورکو چې تاسو اے خلقو کله د قرآن په باره کې شک کوئ دا د الله کتاب نه دی تاسو ته چیلنج دی زه د دې قرآن مجید نه صرف 3 آیتونه راواله دا غي په شان کې کتاب پیش کړي لیکن تمام دنیا هغه چې کوم مشرکین کفار الى یوم القیامه دا چې کوم د دین عاجز دي خو د دې قرآن په شان کې قرآن راوړل دی نه به چې کوم نو آینده لپاره راوړي او دا چیلنج دا چې څنګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نن هم هغه چیلنج قرآن ورکړي او دا د قیامت د ورځې پورې دغه قرآن موجود دی د قیامت د ورځې پورې دغه چیلنجونه موجود دي او دا قرآن مجید جنت ته ځي جنت کې به هم دغه چیلنج موجود دي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وفات سره د نبی اسلام دا معجزه ختم شوی نه ده بلکې دا د قیامت د ورځې پورې همیشه د فردا معجزه کوم ژوند دی زمان محترم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات څنګه چې مخکې موږ تقریبا بعض علماء 1000 لیکلي دي بعض علماء 1200 لیکلي دي بعض علماء هغه کومه 3000 لیکلي دي لیکن کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ ته وکتل شي د نبی اسلام اخلاق ہوتا د نبی اسلام کردار تا د نبی اسلام گفتار تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمامي زندګۍ تا د نبی اسلام هر لمحه هر خبره هر معجزه کومه دا معجزه لیکن محترم کو مختصر تاسو ته کوم صرف دغه یو څو معجزې هغه کوم په تور نمونه ذکر کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه کفار راغلل مشرکین راغلل دا معجزه قرآن مجید کې موجود ده اقتربت الساعه وانشق القمر کافران راغلل لوی سرداران لوی مشرکین ابو جهل پجوي ولید فقیر داس نو ډېر لوی کوم سرداران فقیری هغه راغلل نبی علیه الصلاۃ والسلام نو مطالبه کته چې کوم ځان تر پیغمبر وای چې کوم دې رښتینی یې نزا د سوار رسول سپوږمۍ دا چې کوم دې داس سپوږمۍ تا په اشاره سره دا د ګټو کړی شي کله ستا خبره اومنه دا ګټو کړی شو را موږ به اومنو چې او ته کوم دې د الله پیغمبر یې رښتینی او کچرته کې دا چې کوم دې تا ګټو کړی نه کړلا بیا ته کوم دې دروځه نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزې وګورئ سپوږمۍ باندې د چا وس چلیږي چې سپوږمۍ دا هغه کوم نه جو ټکړي کی لیکن دلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزې وګورا نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا وغوښتل او بیا دا غي نرستو دین مطالبه کړو چې څنګه دې د ټکړي شي یا دې دا غي یو ټکړه په جبل ابي قبيس باندې وي دیم ټکړه هغه په جبل قيقعان باندې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کوم درس کوم اشاره وکړه او د الله قدرت الله رب عزت د معجزې ظهور وکړو او هغه څنګه دا وی په مخ کې کوم نه د ټکړي شو یو چې کوم نه جبل ابي قبيس باندې ودرېدل بل ټکړه هغه چې کوم نه په جبل قيقعان باندې هغه چې کوم نه ودرېدل نبی عليه الصلاه والسلام هغه ټول خلق ته
اشهدوا اشهدوا گواهان جوړ شي گواهان جوړ شي گواہی ورکړي تاسو چې ویلو چې کتا دغه دغه سپمه د ټوکړې کړه موږ ایمان راوړو اوس چې کوم د گواہی ورکړي تاسو په خپل سترګو وکړل سپمه د ټوکړې سره ایمان راوړي شامل گواہی ورکړي لیکن هغه خلق څه چلو باوجود د دینا فکر خدا چې ایمان راوړي وي ځکه دا غوي مطالبه هغه چې کوم د پرش ولا لیکن هغه خلق ایمان راوړو د اوه دومره لوی جادوګر دی نه خور فرسلو په دې باندې هغه کوم ځان له تسلی ورکول اگر چې دا کوم صرف او صرف ضد او عناد وو دومره لوی جادوګر چې پس موږ باندې هو هغه کوم اثر وکړي دا یار دا اثر په موږ باندې شوی دی او دا چې کوم موږ ته د ټوکل ښکاری حقیقت کې دا څه نه ده د ټوکل نه ده زه په موږ باندې سحر وکړو په ټول دنیا باندې په باندې سحر نشي کولای بیا د خوشه علاقه چې کوم د مسافرینو قافلې راغلي باقاعده هغه چې کوم د غواهان ورکړلې چې موږ په دغه موقع باندې سپومې هغه چې کوم د ټوکړې لیدلې و لیکن باوجود د دې خلکو هغه چې کوم د ایمان نه ورو او بیا دا خبرو کړل او دومره لوی جادوګر چې په ټول دنیا باندې زما محترم د نبی عليه الصلاه والسلام معجزه کله چې دوی د انکار کو الله حضرت دی باندې هغه کوم سورۃ نازل کو آیتونه راغله اقتربت الساعه وانشق القمر کله چې قیامت نږدې راغی کومه هغه کوم د ټوکړې شولا کله چې دوی ته نه خو دل شولا دي دا غیر چې اعراض زما محترم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام د معجزې ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای ډیر ځات وګی شوی ما وی بهر راوته ما چې څوک را سره هغه کوم د میلاو شي شرکت کې محبوزي دلوګي د لاس زما حالات ډیر ځات خراب وو وایي چې کوم د بهر راوته ما سره پلار باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه کوم د میلاو شو ما دا هغه د آیت مبارکه تپوس کو ما وی چې زیبا دنه آیات مبارکه تاسو کوم د دوسر په پلار باندې روان شمه دیغه مخبل کور ته بوزي یا به ال دغه کوم د ملمس څنګه حق دی دیغه په ما باندې سفرات ستاسو کې زما خېټه بمول شي دغه پر ما د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلې تاسو کو پلار ورته روان شمه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما د کوم پلار لار باندې زما د سوال جواب راغو ما ته مسله بیان کړل ایتونه را بیان کړل اخر زمانه جدا شو دا انتظار کوم چې کوم بل څه راشي پلار باندې حضرت امیر المؤمنین هغه وخت خلا رست چې کوم دی بیا امیر المؤمنین جوړ شو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دی پلار باندې روان دي ما اغل راغلم مسلې ته پوښتنه دوغو ما چې راشه دی ځان سره بوزي چې په ډیرا باندې خلاص وکي پلار باندې سره روان شي ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پلار لار باندې ما ته زماده مسلې جواب راغو هغه نه هم جدا بیا انتظار مې کوم چې څوک راشي ما ته ځان سره بوزي زه د زما خیر د هغه کوم نه د سورې نه خوراک نه و شوي ډېر ځات هغه کوم نه حالات مو خراب وو په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کوم نه په لار باندې روان دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ما ته وکتل په خپل فراست سره ورته معلومه شولا چې ابو هريره هغه کوم نه وګي شوی ما ته اشاره وکړ چې ابو هريره راځه راځي ابو هريره چې کوم نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره روان شو نبی علیه الصلاۃ والسلام دوتم دغان سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په چالي کې هغه کوم نه کوي وو ما ته وی چې لاشه او تمام اصحاب الصفه هغه کوم نه راولا وځکه اصحاب الصفه سره روان شو ځکه د الله او د الله د رسول د حکم په مقابله کې هغه کوم نه دوی خبره نه چلےږي د الله د حکم پر کولو لپاره د پیغمبر د حکم پر کولو لپاره ابو هريره وای چې کوم نه روان شو لیکن بلار باندې ځان سره سوچونه کوم چې دا خو یو پیاله هغه کوم نه کوي دي زما حالات ډېر زیات خراب دي دا به کمال راکړي انہوں کی زما گزارش ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چې تمام اصحاب الصفر والا لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره د نبی علیہ السلام حکم د انکار گنجائش په کوم نه و لاړو تمام اصحاب الصفر اعلان وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ټول غوښتي تمام اصحاب الصفر چې کله راغله یا ابو هريره فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالا هغه کوم هغه پیاله راغله چې ابو هريره په خپل لاس باندې په خلکو باندې چې کوم تقسیم کا ما چې کوم پیاله راوغستل یو صحابي راځم هغه پیاله ورکو هغه
چې کوم دین اسکی بیا هغه مړیږي هغه نرسته هغه پیاله چې کوم دین بل صحابي ته ملاويږي هغه دغه نه پېسکی هغه هم مړیږي تر دې پوری چې ما په تمام اصحاب صفو باندې هغه پیاله وګرځولې تمام اصحاب صفه دغه نه چې کوم دین په اوس کړه دغه نرسته بیا زپاتیم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاتې نبی رسول چې ما ته وکړل مسکی شو بیا چې کوم دین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ابو هريره والے چې کوم دین په الله سي مالک پیاله راغلل ابو هريره والے ته هغه چې کوم دین اوس کا ما دا غنه اوس کړ بیا نبی رسول وویل چې ابو هريره نور اوس کا ما دا غنه نور اوس کړه دا نبی رسول فرمایل چې ابو هريره نور اوس کا ما دا غنه نور اوس کړه تر دې پورې چې خیر بالکل ډکه شولا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه پیاره واسه کړی اوس کړه دا د نبی رسول معجزه یو پیاله تمام اصحاب صفته هغه چې کوم دین موږ رسیدا ابو هريره رضی الله عنه اوس کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام اوس کړه باندې داسې برکات الله تعالی زما محترم د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل معجزه وا غزوه خندق کې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای دا چې کوم د بخاری شریف حدیث دی بخاری شریف کې امام بخاری ملا کتاب المغازی کې نقل کړی دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ واقعا نقل کړي غزوه خندق کې چې موږ هغه خندق کنستو او په دې کې چې کوم تمام صحابه کرام دومره وګشي چې خېټو بچي هغه چې کوم د کان تړلې دي په دې کې چې کوم دین کور تراغلم ما د خپل بیبي نه هغه کوم ته تاسو کو چې بیبي په کور کې د خراب سکاټ لپاره سشتا او کنا ما ته زما بیبي وای په کور کې درېنیم سره چې کوم د جوار پراته دي یو د بيزيد بچي وو ما ورته چې دا درېنیم سره هغه کوم د جوار دا چې کوم د وړکا دا نه رسو دغه نه وړواغه روټای په هيګا او دغه رنګ د هغه بيزي هغه بچي دا چې کوم د ذبح وکړو د دې نه هغه کوم د وغه او پټو پراخه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له چې کوم دې لګدا وای ځکه په دغه موقع باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل خېټه بس هغه کوم دې مکان حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ هغه کوم دې کور ته خپل راغی خپل بیبي هغه کوم دې هغه جوار هغه وړکړه او دې کوم دې خپل را پاسې دو هغه د بيزي هغه بچي هغه کوم دې چې ما خو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه ما خو ورته چې موږ انتظام لږ کړی دی ملمانه هغه چې کوم ځان سره لږ راولا لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول خندق ولو ته اعلان کړی دی دا به څه کیږي بیبي ورته وای د الله او د الله رسول خبرېږي او موږ ورته اسهم خبر وکړه چې موږ انتظام لږ کړی دی باوجود د دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تمام خندق ولو ته اعلان وکړ بس اوس زموږ ذمہواری هغه کوم نشتا مخکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذمہواری ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوی شو دا کار کوشا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ زما بیبي ما ته داسې خبره وکړه چې زه باغې باندې مطمئن شوم زما زړه باغې باندې هغه کوم مطمئن شو او زه چې کوم دینو هغه راغلم نبی اسلام په دې کې لږ سات بس هغه کوم دینو راغی سره د تمام خندق والو او نبی اسلام به چې اوله راوړای دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک هغه کوم دینو واچولې د سلام راوړو د باغې چې کوم خپل لار مبارک واچولې دا تیار کا هغه چې کله تیار شوه الله کی بعد نبی اسلام کو فرمایا هغه بیبي ته ولوي چې ځان سره بل روټي په خورن کې زنانه خورا والا په دوه کس باندې تاسو روټي بخې گئے به سالن هغه چې کوم تیار کو او چې کله روټي تیار دي سالن تیار کو خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روټي را اخلي دا غنه روټي کټکای پاغي بیا چې کوم تنور هغه واپس اګدي سر په اګدي او دا رنگي روټي دا سالن هغه راځي خپل لاس مبارک باندې دا هغه چې کوم نو وخت راغلي صحابي ته چې کوم په روټي باندې دا څه وخت اګدي روټي ولا ورګي هغه صحابي هغه کوم ځان سره اخلي تر دې پورې چې نبی صاحب مسلسل لګیا دي هم روټي را اخلي هم سالن را اخلي یو صحابي را محققيږي او بیا چې کوم تر دې پورې چې اخرنه صحابي هم را مخ شو هغه صحابي ته هم هغه روټي ورسېدله هغه سالن هغه وخت ورسېدله او تر دې پورې دومره ډیره چې تمام خندق والا صحابه کرام ماړش ولا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کوم نو فرمایل د دین روزته هم هغه کوم د سالن هغه کوم د باقی پاتو او نبی اسلام ماته چې تاسو خپل وخورئ موږ خپل وخورل موږ هم ماړشو پیغمبر اسلام هم ورشو دا نه رسول نبی علیہ السلام فرمایل چې دا باقی چې کوم پاتې شو دا په گاونډیانو کې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ په زرګاو تعداد صحابه کرام هغه کوم راغلو ټول صحابه کرام کوم راغلو
دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه. محترم یو بل معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربو کې دستور داو شاید اوس په هم بعض زبونو کې کې دي چې دا دستور وي دا سمسارا دا به هغه چې کوم د جاهلیت نه مخکې دا به ښکار کوله دا به خوړله جاهلیت په دور کې یو بدود یو دیهاتی کس دی هغه چې کوم نو انن سبا موږ اورو دا عرب چې کوم دا خادمه خپل دا هم دا یو قسم دی سمسارا دا چې کوم دی یو بدو هغه چې کوم دی هغه سمسارا د ښکار کړی را کاروان دی پلار باندې وی قتل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لګیدل دی راوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لګیدل دی هغه کافر هغه يهودي او هغه باندې سي هغه چې اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه چې کوم د امتحان وخت راغی دا چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته ودرېدو مړه سمسارا هغه چې کوم د پتار کې پیلې دا هغه چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې کولیوال بیا چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورگزار کړه ته چې کوم دی چې د الله رسول یما زه رښتینی پیغمبر یما زه ته چې کوم دی د الله رسول یې ته رښتینی دې سمسارې هغه چې کوم دی ستاسو مبارکي گواہی ورکړه زه به ومنم چې د الله رسول یې ته رښتینی زه پتا باندې ایمان راوړم او کچرته کې دې چې کوم دی گواہی ورنکړه بیا ته دروځه نه بیا پتا ایمان نه راوړم سمسارې راوستل د نبی صلی الله علیه وسلم ورگزار کړه دا چې کوم دی داسې په عقل سره ودرېدو زه کې دا خبره ده چې موږ ژوندانه هغه چې کوم دی انسانان په ژوندانه د نبی اسلام د نبوت هغه چې کوم دی اقرار نه کوو دا خو مړه سمساره ده دا چې کوم دی اقرار کوي ودرېدو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام شان ته ګورای د نبی علیه الصلوۃ والسلام معجزې ته ګورای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته کدی چې کوم دی گواہی ورکړه ایمان براوي او ایمان براوړم نبی علیه الصلوۃ والسلام یو نظر هغه چې کوم دی سمساره باندې واچو بیا سمساره ته نبی اسلام مخاطب شو یا زوب سمساره دا خطاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمساره ته سمساره چې کوم دی سر اوچت کو الله ژوند کړلا سر اوچت کو بیا چې کوم دی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامه لبیک چې کوم دی حاضر یما زما د بارا د سعادت خبره ده چې د نبی اسلام مجلس راغلم نبی اسلام ما د کوم دی خطاب کوي دا زما سعادت دی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامه ای هغه ذاته چې قیامت چې کوم دی مزین کړی دی چې کوم دی لبیک حاضر هوایا څه خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خطاب سمساره ته کوي من تعبد ته چې کوم دی د چا عبادت کوي هغه چې کوم دی په فصیحه عربی کې چې کوم دی خبري شروع کړي چې کوم دی عبادت کوما من کان عرشه فی السماء دا غزاد چې د چا عرش په اسمانونو کې دی وفي البحر وفي الارض سلطانه دا غزاد چې د چا په ځمکه باندې بادشاہت دی وفي البحر سبيله او دا غزاد چې په سمندر کې لارې دي او دا غزاد وفي الجنه رحمته چې په جنت کې دا رحمت دی وفي النار عقابه په جهنم کې دا عذاب دی زه دا غزاد چې کوم عبادت کوم دا سمساره مړ سمساره لګیا زه دا غزاد عبادت کوم دا نبی اسلام بل خطاب کوي من انا زسوک جما هغه سمساره هغه چې کوم دی گواہی ورکړي انت رسول الله چې کوم دی د الله رسول انت رسول رب العالمین دا رب العالمین د طرفنا پیغمبر را لګل شي دا عجیب خبره سمساره مخ کی کوي دا څه خبره څنګه کړله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازې هغه چې کوم رسول رب العالمین نه دی یوازې رسول نه دی بلکې یو بل صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوي او هغه صفت داسې صفت دی کما تا دا هغه عقیده نه لرو موږ چې کوم مسلمانان نه یو اسلام د لپاره شرط دی چې دا ځین صفت مو سره منه دا هغه پته هغه سمساره ته هوندا نن څومره خلق د دې صفت نه هغه چې کوم دینو نه دین چې کوم محروم دي علم ورته نشته دي هغه صفت بس دي سمساره مخ کې بل خبره کوي انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین چې کوم دینو خاتم النبیین خاتم النبیین داسې صفت ده داسې عقیده ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق داسې چې کوم دینو یو خاص چې کوم صفت ده څوک د نبی صلی الله خاتم النبیین عقیده نه لري دا مسلمان دا کافر نه دی هغه سمساره ورسره وویلا وانت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین چې کوم دینو خاتم النبیین نن څومره خلق د دینه چې کوم دینه چې شیطان په جال کې راغلي دي دا محترم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو معجزات نمونه ما تاسو ورنه د نبی علیہ السلام معجزات ډیر ذات سمو اورد الله تاسو ته توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله